الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم درنو او خوږو ملګرو. ستاسو ورور ستاسو ملګری مظفر شاه باچا د یو نوي پروګرام سره ایونټډ مساخل کې د یو نوي خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او نن مې یو نوی لال په لاس راغلی دی چې تعلق یې د کوټې کلي سره دی. پاکستان آرمی کې JCO د پاکستان اتلیټکس ټیم کې د های جمپ لوبغاړی چې ریکارډ هولډر دی د پاکستان په سطح باندې د پاکستان د طرفه په مختلف ګیمونو کې حصه اخیستې ده چې په هغې کې سیف گیمز، نیشنل گیمز، نیشنل چیمپینشپ، انټر سرویسز گیمز او ملګرو د دې نه علاوه دی د 14 ګولډ میډل مالک دی، د 7 سلور میډلې او انټر سرویسز 6 میډلې د ده په حصه کې راغلي دي. نو ملګرو نن به ستاسو ملاقات کوو د دې ځوان سره. راځئ ملګرو چې د محمد انور خان په ژوند باندې رڼا واچوو. انور خان موږ ته او زموږ کتونکو ته زموږ مینوالو ته د خپل ژوند په هکله باندې یو څو خبرې وکړئ. کوم ستاسو ډېره مننه تاسو زموږ په واده باندې او د خپل قیمتي وخت نه موږ ته ټایم راکړو او تاسو چې کوم پروګرام شروع کړی دی ایونټډ مسافر د دې پروګرام موږ هم یو حصه جوړه شو او د دې مین مقصد ورک خلک دوباره ژوندي کول دي. واقعي تاسو ته به زه د خپل ژوند په باره کې دا ووایم چې ما سره د ګیم د سکول سره مې د ګیم سره هم ډېر شوق و او داسې ما د سکول په سطح باندې بیا اتلیټکس کې های جمپ شروع کړو او په هغې کې مې بیا مختلف ایونټس کې مې حصه اخیستې وه او د دې حصې سره بیا زه پاکستان آرمي مې جوین کړم چې زه خپل ګیم هم ریګولري جاري وساتم. نو شکر الحمدلله هغې کې ما د پاکستان ریکارډ کړی دی په های جمپ کې او دا ریکارډ اوسه پورې چا نه دی بریک کړی. په 2005 کې ما کړی د ریکارډ د های جمپ ریکارډ دی او جی د های جمپ اتلیټکس د دې کې های جمپ یو ایونټ دی په هغې کې ما دا میډلز هم ګټلي دي او د پاکستان ریکارډ مې کړی دی او 4 سیف گیمز مې کېدا کړی دی. یو منټ دا کوم چې تاسو د های جمپ د ریکارډ دی دا تر اوسه پورې چا نه دی بریک کړی، مات شوی نه دی؟ دا اوسه پورې چا نه دی بریک کړی. دا 2.07 میټر دی اوچت جمپ هایټ کې 2.07 میټر. دې نه علاوه تاسو د سیف گیمز خبره کوله او جی ما دا 9 سیف گیمز اسلام آباد کې شو دا مې هم پارټیسپیټ کړی و او د دې نه علاوه زه 2 پیرې انډیا ته تللی یم د پاکستان نمایندګي مې کړې ده په دې سیف گیمز کې او سعودي عرب ته الفجر گیمز ته تللی یم چې هغه په سعودي عرب کې کېږي او داسې سره سیف گیمز لپاره بنګلادیش ته هم تللی یم او پاکستان کې مې مختلف ایونټس کې حصه اخیستې ده. نیشنل گیم شو، نیشنل چیمپینشپ شو، په دې کې ما سره دا میډلې هم پرتې دي. د دې میډلز په باره کې کتونکو خبره کوو د انور خان سره 14 ګولډ میډلې دي. 14 ګولډ میډلې ملګرو دا څه وړوکې خبره نه ده. د دې نه علاوه سلور میډل او بیا انټر سرویسز چې کوم میډلز دي هغه علاوه دي ګولډ میډل 14 دي ملګرو، 14 میډلې. نو د دې په باره کې به موږ ته انور خان وایي چې دا 14 ګولډ میډلې چې کوم دي دا د کومو ګیمونو کې دي او څنګه دا کړي دي. د دې په باره کې راته څو خبرې وکړئ. دا میډلز دي دې ته ګولډ میډل وایي. دا ما په نیشنل 32 نیشنل گیمز اسلام آباد کې شو چې دې ته قائد اعظم ټرافي هم ویلی شي. دا 15 کاله پس په پاکستان کې منعقد کېږي. دا ما په هغې کې ګولډ میډل اخیستی دی او د هغې سره مې دا په نیشنل گیمز کې ګولډ میډل اخیستی دی او داسې را سره نیشنل چیمپینشپس میډلې هم بل دا شی پرتې دي چې په هغې کې دا هم ګولډ میډلز دي. او د دې نه علاوه دا بل شی دا شوه نو دا ټول ګولډ میډلز ما په های جمپ کې اخیستي دي. کوم اتلیټکس چیمپینشپ کېږي 2 کاله پسې، نیشنل گیمز کېږي 15 کاله پسې، داسې په دې کې ما 14 ګولډ میډلې حاصل کړي دي.
قائد اعظم ټرافي ملګرو دا په پاکستان په سطح باندې کېږي او په پوره پاکستان کې دا یو غټ ګیم دی. 15 کاله پس کېږي، په هغې کې ګولډ میډل حاصلول څه وړوکې خبره نه ده. د دې نه علاوه د دې ګولډ 14 خو ګولډ میډلې دي. د دې نه علاوه ستاسو سره سیلور میډل هم موجود دي. بیا کوم چې انټر سروسز کوم چې زموږ فورسز په آپس کې ګیمونه کوي نو په هغې کې هم د دوی سره میډلې موجود دي. د دې لپاره دوی به هم زموږ سره خپل دغه شیر کوئ. د دې په باره کې راته دا هم سیلور میډل دی ته وایي. بس دې کې زموږ سره ټریننګ ناقص د وجې بس پاتې شي سړی. دا سیلور میډلز ما دا ګټلي میډلز چې دا په انټر سروسز کې سیلور میډلز دي. انور خان سره دومره میډلې دي چې دا خو تاسو د هغې یو څو جلکیانې ولیدې. دومره میډلې چې په ګرځولو باندې ګرانې دي. ما 3 سټیټ ګیمز پارټیسپیټ کړي دي. یو په انډیا کې شوی و، یو په انډیا په صوبه کوچي کې شوی و او یو په پټیالا کې شوی و پنجاب کې، او د دې نه علاوه په بنګلادیش ډاکا کې شوی و. او دا 3 سټیټ ګیم ما د پاکستان له طرفه پارټیسپیټ کړي دي او دې 3 ملکونو ته کړی یم. یو څلورم ملک سعودي عرب دی، هغې کې انډور ګیمز کېږي نو هغې کې الفجر ګیمز ما پارټیسپیټ کړی و. سعودي عرب. جی نو زموږ په دې علاقه باندې په دې سوات کې داسې نور کسان هم شته چې دا دومره میډلې یا یو میډل هم اخیستی دی؟ دا ما چې کوم ګولډ میډل ګټلي دي دا په دې سوات کې څه کو په دې ثابت کې پکې کې زما خیال سره یو څلور کسان شته دي او پنځم به زه یم چې هغو سره دا نیشنل سطح باندې دا میډلز شته دي. انور خان ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ ټایم راکړو. او انور خان چې تعلق یې د کوټې سره و، ملګرو په داسې قسم ځوانانو باندې زموږ دا ټوله علاقه زموږ پښتنو له فخر پکار دی چې په دومره کم عمرۍ کې دومره زیاتو ګولډ میډلو سیلور میډلو او د دې مالک دی. د ټیلنټډ مساخیل د یو بل پروګرامه پورې خپل کوربه خپل ملګري مظفر شاه له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.